بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم اعذني من شر نفسي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر خالي پرون سبق کې مونږ دا ویلي وکنه چې ول وزن حق وزن د اعمال حق ته او داغي زموږ د پاره دلایل ول وزن یوم الدین الحق فمن ثقلت موازینه وغيرها اتون د دلایل معتزله غنه مې نه وای چې موږ څنګه نه مونږ چې یو خدای چې الله پاک ته ضرورت نشته بل چې د اغراض دي او اغراض ته لګيږي نو بل چې اغراض سره نه دالکا داغي اعاده ممکن نه ده په دوه اوقاتو کې نو مرته اغراض نه تل لګيږي بلکې د عمل نامې به تل لګيږي یو خدا خبره وا او بل چې دار څه د پاره جدا جدا تللی دي نو ضروري نه چې اعراض بیا بل تل لګيږي ډیر شي اعراض تل لګيږي تب تل لګيږي شوګر تل لګيږي بلډ پريشر تل لګيږي په هوا کې نمی تل لګيږي جو د اعمال هم تل لګيږي هغه لپاره هم الله پاک یو تل وربوځه زګرا نه کونه او بل او چې الله پاک تاسو معلوم دی تل د ضرورت نشته نه موږ د الله پاک او څومره کارونه چې دین افعال الله د معلل بالاغراض دري چې څنګه دي چې ته چې دا کی او چې غرض نه اګه معلل بالاغراض شیمو نو کې دې حکمت چې آی باندې مونږ نه پوه مونږ نه پویدل دا چې دا لکه عباس سره نه واجب وي او حکمت د الله پاک پدې کې راځي چې بنده بیا دا ونه وي چې راځي چې تاسو فضول دي دغه طریقې ما جهنم طریقې کنه د ما نه کې ګور ډېر وي نو الله پاک به د وزن د اعمالو کې چې پته ولګي چې د نیکه او بدې چې نندا دې پته ولګي نن سبق کې یو عقیده غدا ده چې کتاب حساب کتاب چې نندا حق ته حساب کتاب دا حق ته یعنی الله پاک د دې مؤمنانو بندګانو هغه څومره نیکی چي دي د دې طاعات او نیکی چې انده لیکل کېږي په عمل نامه کې الله پاک فرشتي مقرر کړی دي په خی او غمانه فرشته نهسته جو هغه عمل لګي او بغس باندې نهسته جو هغه عمل لګي او دا عمل نامې دې ډکې با د قیامت پر ورځ باندې بدته د عمل نامې دا به ورکول کېږي الله پاک د عمل نامو مبارک فرمایي ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا د قیامت پر ورځ باندې موږ د دوی لپاره د دوه عمل نامې موږ راوباسو او به دوی ته منشور نه کولای کله شي به د دونه مسمه دغه باندې پټ بنا باندې هر څه به دی ویني اچې کله دی ویني دا انسان به وایي مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها زما دي عمل نامې له څه شوی نه خو دې ورکوټه کار پر خو درې نه لوی کار پر خو درې مگر هر څه چرنده راګر کړی دي مطلب چې څومره هم بنده کارونه کوي خدي او بد دي دا ټول بدل لیکل کېږي الله پاک فرشتي چې دا مقرر کړی دي په دې کرامن کاتبین هغه لیکي شپه ورځ لیکي او دې مؤمنانو بندګانو تبا عمل نامه الله پاک په خیل اس باندې ور کوي هغه الله پاک ورمني فرمای فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا چې چا د عمل نامه په خیر اس باندې ورکړل شولا نو الله پاک به سره په اسانۍ سره حساب کوي حضرت عائشہ رضی الله عنها نے روایت ہے چې دی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې یا نبی الله مل حساب اليسير آسان حساب سره نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه چې بس دې کتاب ته وګدل شي او الله پاک دې مخ واړي ومن نوقش في الحساب يا عائشہ یومئذ هلک عائشہ د چا چې مناقشه وکړل شو مناقشه مطلب دا دی چې ولې دې کړه دی ولې دې نه کړه اند نه کوي کارو د دې ولې نه کړه د ګناه کارو ولې دې کړه نو بیا د ولې جواب د چا سره نشته لري واه بیا هلاک شي نو دا آسان حساب دی چې بس الله پاک ورته وګوري او صرف نظر ته وکي بس دا کامیاب ځه او کوم چې بدن خلق دی جهنميان خلق دی جهنميان او کافران اغي تبع عمل نامه چرنده او بغس داس باندې ورکول کیږي و اما من اوتی کتابه بشماله او په یو آیت کې راځي و اما من اوتی کتابه وراء ظهره چې د شاله طرف نه ورکول کیږي ورته یو روایت کې راځي دا یو آیت کې چې د شاله طرف نه بل آیت کې راځي چې بغس لاس باندې با نو دا غي تطبیق داده چې هغه به شي کنه چې دا مجرمان دي د لاسونه بشا طرف ته تړل شي وي د مجرمان د لاسونه بشا ته تړل شي وي دا عمل نامه بوله بری کې ورکی او دویم دغه په ادارې په تفسیر کې لیکلي دي چې لکه د اگست لاس نه دا په دې اشاره طرف نه ما د سرانه نه په باسل شي بهر ته یعنی مطلب په شاته طرف باندې وایي الله چې بهر ته راوځي او بیا بوله په اگست لاس کې عمل نامه چنده به ورکی فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي الله پاک دې موږ ټول بچ کې راغینا
او ټول نه موږ عمل نامه الله پاک په خیر لاس باندې راځي چې عمل نامه په خیر لاس باندې وکړي شي الله پاک فرمایي ها او قرؤ کتاب دا انسان وای چې ها او یعنی بنګ په دنیا کې انسان خوشاله شي دی چې وای الله کراشه راشه وی نه دا څنګه په زندګي وای قیامت په باندې ها او اے راشي اقرؤ کتابیا زما د عمل نامه ولولي ها او د ډیر د خوشحالي اظهار چنده وکي او دا کوم دغه چې دلته کې کتاب ذکر کړی د حساب ذکر نه کړی ځکه کتاب نه حساب په خپل باندې معلومیږي او الله پاک په قرآن مجید کې ذکر کړی کتاب د حساب ذکر یو ځای کړی دی یعنی مطلب حساب اوس رکل شو بیا بولا کتاب ورکل شي د حساب کتاب معتزله تیر نه هغه انکار کوي چې لکه دی لیکل دا عمل نامو ته ضرورت نشته دغه دار سره الله پاک د پاره دی الله پاک پاره سبا نه پوهه دی نو ضرورت ورته نشته نو موږ دا کا جواب مخ چولور کو چې الله پاک افعال جنده معلل بالاغراض ندي اګه معلل بالاغراض شي هم خو لکه ضروری نه چې تر هغه په حکمتونو باندې پوای او د دې دغه حکمت ته چې بنده د عمل نامور کړی شي چې دی وګوري چې الله پاک مال د جهنم نه ټیکټ را کو ماته جهنم ته ځه ظلم زیاته خو را باندې نه کړي چې زه دا وګورم چې دا ګناه مې کړی دا مې کړی لکه بلی باندې پوښوي بیا نو بدی کې باندې معتزله انکار کوي موږ دغه جواب ورکو سوال جواب چې نه کنه دا حق دی سوال جواب لکه الله پاک فرمایي په قران مجید کې فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين چې خامخا چا د پیغمبرانو لګل شوی دي دا غونه مونږ ته پوښتنه کوو او چا د چې دا کم چې پیغمبران دا غونه مونږ ته پوښتنه وکاو بل آیت کې الله پاک فرمایي وقفوهم ودروي دا کافر ودروي دا خلک ودروي انهم مسؤولون درینه به تاسو نه کولای کیږي با او بل لچې فیوم ذل يسأل عن ذنبه انس ولا جان چې آیت کې راځي چې دا انسانانو ګناه انسان او پیریان به تاسو نه کولای کیږي دا ګناه په باره کې ناغي جواب در چې دا به حساب کتاب پوره شي ورسته به بیا دغه نه کې دا او جهنم د تلو ټیکټ به برابر شوی او حدیث شریف کې راځي چې بنده با الله پاک با مؤمن بنده ځان ته رانږدې کی الله پاک به خپل نورانی حجاب پر پرده پر راغورځي او الله پاک ورته وي اتعرف ذنب کذا اے زما بندا دا ګناه دي کړل دا دي کړل یان دې بنده چې څومره ګناهونه دي کنه کم غړ غړ ګناهونه دي نا بدی الله پاک ته الله پاک بدی انسان ته مخامخ کی دا انسان په دې خپل ځل کې دا وي کنه چیرې زما زمادن د حرکت پدې کې د سر ناړو شک شته نو انن خو ما خامخا جهنم دې نه بلیږي دې به یا ربي اذا ما خو غر په دامم کړي دي دامم کړي دا ټول ورته دا وي نه الله پاک ورته فرمایي چې زما بندا په دنیا کې مې باندې پردا چوري وا او وځ په اخر کې مې باندې پردا واچولا او دا مؤمن بندا به الله پاک د جنت ټیکټ بولور کی د به جنت ته چلے نه دابا داخل بشي جنت ته داخل کشي کم چې کافرانو او منافقان د الله پاک دې په دې ډول وګرځي کافرانو او منافقان چې کم دي د ټولو خلکو دماغه د بدو فرشتي په आवाजو کې چرا کر راشي او دو ټولو خلکو مګه د راوړي او بیا ورته وای چې ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم دا خلک ته چې د خپل رب تکذیب کړي دي د خپل رب ته ګناه دا دغه کړي دي ګناهونه کړي دي کفر او شرک کړي دي او ګناهونه کړي دي نو الا لعنت الله علی الظالمین اوس پر ظالمانو باندې الله پاک لعنت ته بیا به جهنم ته جندا بولی نو حساب کتاب هم وخت او سوال جواب جندا هم وخت بیا بلا چې دین حوض کوثر دا هم وخت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با یو حوض د حضرت القدس نه یو دا خدای چې د جنت کې وي بل چې جنت نه د دې هغه نهر جنت د جنت نه راوتل او یو حوض پای کې دا او بچن دا راجمږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دغه حوض کوثر ته دا ورکړه ان اعطیناک الکوثر کوثر نه مراد سره نو وری ډیر شی لګی چې یا خود دینه کلمه لا اله الا الله ته مراد ده یا ډیر زیات معجزات مراد دي ته خیر کثیر مراد ده او یا جنن دا وحدت مراد ده او ډیر شی دغری یو پکې دا قول دی چې الله پاک د حوض کوثر جنن دا ورکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې زما د حوض مسافت د یوم میاشتې په سفر باندې وټونه جنندای برابر دي او به جنندای تک سپینې دي او کلی د مشکو رضیات او خوشبوئی ده او د اسمان د ستورو امر د دې جنندا اغلو کړي چا چې دین یو بیره او بوس کړي نه الله پاک پیغمبر صلی فرمای دی بدا جنت ته تلو پوری بده بیا تکیږي نو یعنی په جنت کې بیا نه تکیږي دا تند به ختم شي تند به شي ختم بچي چې تند ختم شنو په جنت کې وبرس کی وای په جنت کې وبس کی
او د تلذذ د پاره بس کی یعنی اصل د خونه سره ول د پاره بس کی نور دغه باندې او تګی کیږي بنو زګه تګی کېدل وګه کېدل دا یو قسمه تکلیف ته تکلیف په جنت کې نه ویږي به باندې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابیه وا ام ایمن رضی الله تعالی عنها هجرت په واقعاتو کې جو راځي ناغه ام ایمن رضی الله تعالی عنها چې کله وی هجرت کوو ندی روزه نیولې و په روزه کې د هجرت سفر کوو او ماخام ټیم شونو د دې سره نه خوراک او نه وبوي دا ډیره زیاته پریشان شو چې اوس پس کېږي جو الله ته سوال وکړو او تور سره وا او روزه نیولې وا جو الله پاک سوال قبول کو دی چې الله مال وبراکه ای الله دا خو خوشم بیان دي او ما روزه نیول او زر په تکلیف کې ما ای الله زما د وبو سه تنظیم وکړي وې د اسمان یو بوګه جندار اخوځ شولا او دی کې وبوي هغه وبدي وسکلي هغه وبدي هم د خوراک کار وکړو هم د اسکا کار وکړو او دې دونه شو چې لکه د مدینه منورې دور سره خدا قسم خوري چې لکه د مرګ پورې ماته بیا تند نه دراغلي او دې په ګرمۍ پورځ کې به وګدي ورځي به هغه روزي نیولې او د مدینه منورې مکه مکرمه د عربو چې څومره ګرمي و پای کې به دې روزي نیولې خدا به دګي کېده بنو د دک کم چورته الله پاک معجزانه تور باندې دا او باور تر کرامت په تور باندې حاصل کړي داګه نه دانه تګي کېده نو دغه شان دي د حوض کوثر وب چې چاوس کړي نو هغه بیان رکھی ابي محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زبو ولاړ ما کم خلک چې لکه بدعتيان دي کم چې کافر خلک دي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام شړي راغینا هغه ته وبنه ور کوي نور چې کم مؤمنان دي هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل لاس باندې او باور کوي الله پاک دې ټول درا نصیب کړي ها بیا پوری صراط ته پوری صراط دا یو پله په جهنم باندې په جهنم باندې پله چې د توري نه تیره ده د وختنه نه لري د وبونه نرم ده 1500 کال مزل ده 1500 کال و چړای وي 1500 کال جلندا و پليني 1500 کال جلندا لگا اترایلا 1500 کال مزل ده چې اقوات جنت ته لاندې د جهنم ده یو روایت کې دا عمر دي چې کړای بلګی لکه قصابان دا کړای نه لګیدا وخت جوړتا چي کونډي او کونډي بلګی یو طرف ته بل طرف ته جهنميان څوک به یو قدم به را غورځي وي څوک به دوه قدم څوک به د نیمه بولټ سره غورځي وي نه دا پولیس سرات نه په دې باندې به هر مسلمان جننده بتیریږي هر کافر مسلمان دا خو کافر جننده به غورځيږي او نور مسلمانان دا به دې باندې دیږي معتزله دا نه مني معتزله و چې دا خو لکه ناممکن نه خبره چې د توري نه تیرې او د وختنه نه لري د وبونه نرم دي موږ ناممکن ده خو معجزه ده کنه خدای دې خوان نه کړی دا خو عقل نه پیدا کړي دا خو عقل چې منل نو بیا خو دا معجزه نه وکنه عقل دا زغه خو غیب باندې ایمان راوړل دي دا ضروری دي چې عقل نه مني منګه ځکه مونږ چې په قران او حدیث کې عقل کې او بل دا وایي چې دا ثابت وشي نه دا خو مؤمنان له تکلیف ورکول دي چې توري نه تیرې د وختنه نه لري مؤمنان په پیسي څنګه دا غم تم کوه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خپل باندې فرمایلی چې دې مؤمنانو کې وباسي دي بعضو کې د بجلی د پړق پښان دي پریوزي توري وځي بعضو دا تیز اصلي راي بچان دي پتیروزي بعضو وبکه په دغه باندې چې په څنګه چې په دې لار باندې روان دي دغه شان په دې ها سخت ورته لګ لګ د کیږي با بعض جن دا په تولانی باندې رواني او بیا هم ځان چرن دا ورسي وې او دا غم تم کوروري او نور چې کم دي کافران اجي لړ شو بس را ورديږي با او دا ذکر دي په قران مجید کې ذکر په حدیث کې ذکر دي دا صحیح ده نه لګه پوښوي وای دا بس والكتاب والسوال حق کتاب څه ته وای المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم دا هغه چې مضبوط کړی شوی دي لیکل کړی شوی دي ثابت کړی شوی دي فيه بریګه طاعات العباد اني کې د بندګانو او معاصیم او دغه ګناهونه يؤتى للمؤمنين بايمانهم ورکول کېږي به مؤمنانو ته په خیل اسمانه والكفار بشمائلهم او کافرانو ته يؤتى للمؤمنين بايمانهم او بشمائلهم او للمؤمنين للكفار دلام حرف جر دلان المؤمنين معطوف علی واو حرف ته والكفار معطوف ده مؤمنین مجرور ده حرف جر ده وجنن کفار مو مجروري والكفار او کافرانو ته ورکولږي کې بشمائلهم بغس لاس باندې او ورا ظهورهم او دا شاده طرف نام نو دا تطبیق ما تاسو وی چې په بعض آیتونو کې راځي او اما من اوتی کتابو بشماله او بعض کې راځي او اما من اوتی کتابو وراء ظهره دا حق دي لقوله تعالى ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا
ونخرج له راو با سمون د انسان لپاره د قیامت په ورځ باندې دا سي کتاب د عمل نامه یلقاو چې دی به ویني هغه لره ملاقات وکړي د سره منشورا په داسې حال کې چې به کولا کړی شي وي کولا کړی شي وي مطلب واضح به ښکارا به پټ شي بنئ هغه په شوي دی معنی حال ده حال وقوله تعالى وبل قول الله پاک وقوله تعالى بل قول الله واما من اوتي كتابه بيمينه اراك ساعتا ورکل شولدا عمل نامه په خیل اسمانه فسوف يحاسب حسابا يسيرا نو دای سره د سره حساب کله شو حساب آسان ته ته ویلېږي کنه چې لکه بس اين زرا فی کتابی فیتجاوز عنه دا عمل نامه ته ګره بس د تجاوز کله شي امن نو کې فی الحساب عائشه یوم الدین هلکه وسکت عن ذکر الحساب و مصنف رحمت الله علیه خود لګي د کتاب ذکر وکړو خود حساب ذکر ونه کو عام طور باندې خلک وایي لکه حساب کتاب به سره کیږي نه حساب ذکر ونه کو د کتاب ذکر وکړو وی اکتفا به کتاب ذکر چې لکه اکتفا ولا کتاب سره کتاب وی نه حساب ته بخپل باندې معلوم شو او بل دا چې وی حساب په قرآن مجید کې د کتاب سره ذکر شوی په دې آیت کې وانکرته المعتزله او معتزله د سوال جواب نه د کتاب حساب کتاب نه انکار کړل ولی زامن منهم انهم عبث زام د بدی کړه چې دا عبث ده دغه دی چې دا خو الله پاک د خپل نه بارګه الله پاک د بار سمانه پته د عالم بدعت سکوت ده نو الله پاک د حساب کتاب ضرورت نشته نو وایو د الله پاک اعمال خو معلل بالاغراض دي نو او که معلل بالاغراض شي هم نو بدی ګره سه حکمتونه دي چې واغې باندې ته نه پوه او حکمت دا چې لکه بنده ته دا پته ولګي چې زما سره اسی زیاته را سره نه کیږي اسی جانم ته نه ملګلې خدای می عمل نامه ده والجواب ما مر جواب مخ دې شو ایمات سره کتاب نشته نه کتابو تشریف وچت کو ودرګه وسوال حق او سوال حق ده وذین پر آیتونه اعلان دي کړی دي ها سوال چې بندگان نه بدل اعمال مبارک سوال کول کېږي لا نه لګل فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين یودا وقفوهم انهم مسؤولون او دې کې چې د کتاب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر ده لقول علیه الصلاۃ والسلام ان الله يدني المؤمن بشک الله پاک بنزدې کې مؤمن مسلمان لرا فیذو علیه کنفه ويستره الله پاک په باندې خپل هغه نورانی حجاب را خور کی کنف اصل کې چې دین دا مرغی هغه دغه ته وي وزر ته وي نه مرغی وزر ته وي کله چې مرغی خپل بچیلا خوراک ور کوي نه خپل وزري په دې باندې راغوړی خپل وزري په بچو باندې راوړی دي ته کنف ویلې کنف ور دي ته وزر ته وي دلته کې مراد د دینه په تور د استعاره نورانی حجاب مراد ده چې الله پاک په بدو باندې نورانی حجاب په دا کې وایسترو پټ پې کې د ټولو خلکو نه په پټ د سوال جواب کوي فیقول الله پاک ورته وي اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا اے بندا د پلانګي ګناه اقرار کې د پلانګي ګناه اقرار کې د پلانګي ګناه دي کړه د پلانګي ګناه دي کړه فیقول دا بندا وای نعم اے ربي اے زما رب او کړه مې حتی اذا قرر بذنوبه دا بندا د خپل ګناہوں اقرار وکي چې الله کړي مې دا مم کړی ورا فی نفسه انه قد هلك او دی با د خپل ځل کې به ګمان وکي چې دا خو هلاک شوم ځکه چې دا ته دونه ګناهونه رایا شي نو دی وایي چې دا خو ما اوس دونه ګناهونه کړی سره تریا شو اوس خو زغر شم تبا بشم قال صدرت عليك في الدنيا یا بندا ما بتا باندې په دنیا کې پردا چولی وا وانا اغفرها لك اليوم او اوس دا باندې نن مې ته بخانه وکړه فیوتا کتاب حسناتی نیکو کتاب ورکړل شي دتا ان الله پاک نو څوک ته پوښتنه شي ګول الله پاک دې په دې خلکو کې وګرځي اگر نور حالات ګډوډ دي بره منګه وای کنه شاعر وای اے خالقا بظاہر میں خلقت دی دباتن بحال زتات شرمندہ یم ایمونگا پا ظاہر بانے خلق خطا دی چیر دے عالم دے و طالب دے و مولائی صرف دے و دا دے وغیرہ دباتن بحال زتات پا شرمندہ پتیر شوی جون خبیمانیم پریشانیم دمافی اسرا متیستا بندایم اللہ 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 بندگان مومنان بندگان الله پاک دې په دې کې وګرځي چې زموږ ټول ګناهونه الله پاک ټول معاف کړي وعمل الكفار والمنافقون كافرون ومنافقان فينادى بهم دوبر او بل شي دو تبا ملائک با आवाज کوي الله پاک ورته आवाज نه کوي ټول خلکو فرشته ورته چغو وي على رؤوس الخلائق د ټول خلکو مخلوقات مخه تبوي او ته وای هؤلاء الذين كفروا على هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا خلق د خپل رب تکذیب کړل الا لعنت الله على الظالمين
لعنت ته پرې ظالمانو باندې ظالمانو مراد مشرکان دي ان الشرك لظلم عظیم والحوض حق حوصل دا حق ده لقوله تعالی ان اعطيناك الكوثر بشک تا ته حوض کوثر بر رکو حوض کوثر بر لرکو نو کوثر نه مراد ډیر دی خدغه یو قول به کېدل چې نه حوض کوثر مراد ده چې دا جنت نه به نه لري او هغه نه به حاضر راوتلې به لقول عليه الصلاه والسلام حوضي مسيره شهرين زما حوصله د یوم یاش په مسافت کې یوم یاش لګ راغي باندې سفر دی وزوایاه سواء دای غټونه برابر دي زوایا د زاویه جمع د غټونو دوی ما او ابيض من اللبن داغي او بس پینې وي د پيونه مطلب د وبو چې څنګه رنگ دی هغه به مطلب ډیر زیات پاک به وي وريحه اطيب من المسك او داغي هغه او بچ د خوشبو دا به د مشکو نه به هم زیاته کولی به مزیدار وي وکیزانه اکثر من نجوم السما او داغي کوزي اب خوري کندولي او ګلاسونه دا به جننه د نور دستورونه د اسمان دستورونه به وای من یشرب منها فلا يزمه ابدا چا چې د دینه یو ګټ وکو نو دی به همیشه د بار بیت تګیږي بنا الله پاک دې مونږ ټول درانه نصیب ول احادیث فيه كثيره او بدی ګډي زیات احادیث دې بدی حوض کوثر بدای دي والصراط حقنا پولیس صراط مقته بیا دا چې اول به حوض کوثر کې اول به پولیس صراط نو بدی کې دا چې حوض به مخ کې یو دغه به سوي لکه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث مبارک ته چې زبالکا انی لا اسد الناس انو خلق به دینه منکوما نو کافران به منکې ځکه کافران به د پولیس رات نه لاوړېدل نه پولیس رات نه به کافران اوړېدل نه شي نو هغه حوض و دین دا به مخ کې خادم او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انا فرتکم علی الحوض من ورد شرب ومن شرب ولم يزم عبدا وهو جسر دا پولیس رات یا پل جسر پل ممدود خور کړه د شویره علامت نه جهنم د جهنم په ملا باندې جهنم په شمن ادق من الشعر د وختن ډیر زیات نه لري واحد من السيف یو دا تور نه ډیر زیات تیر لري يعبره اهل الجنه جنتيان باغه پارکې با وتزل به اقدام اهل النار او د جهنميانو په قدمونه بری باندې خوېږي با وانکروا اکثر المعتزله اکثر معتزله د دین انکار کړه دی هغه وایي لانه لا يمكن العبور عنه ځکه چې ممکن دی عبور د دینه انده پارکول ګران دي وینم کنه چې ممکن شي په تعظیم للمؤمنین او مؤمنان د عذاب ورکول دي ځکه مؤمنان د توري نتیره د وختنه نه رهره بلی باندې مؤمنان سي څنګه والجواب سره ان الله تعالی قادر على يمكن من العبور عليه بشک الله پاک قدرت والا ذات ته بری باندې چې هغه قدرت ورګي طاقت ورګي دا مؤمنان له تیرې دو بری باندې ويسلوه على المؤمنين او آسان کې الله پاک د مؤمنان باندې حتى ان منهم بعض المؤمنان من يجوز كالبرق الخاطف چې هغه د تیزي رڼا په شان دي چې دا رڼا د بجلی د پړق نه څنګه چې بٹن راوړې بجلی پړق وږي د قشان دي دا چې نن دا با پوری وځي با موږ الله پاک پدې کوګل وامنهم کريه الحاب او بعض به بګی دي چې هغه بل تیز اس په شان دي تیزي هوا په شان دي هغه څنګه چې تیز هوا لا دا تیز هوا په شان دي بجن دا پوری وځي با ومنهم كالجواد المسرع او بعض بدسي چې تیز رفتار اس په شان جنده وبريږي الى غیر ذلك مما ورد في الحديث لغدين علاوه نور بل په پوری صلات باندې رانا چنده باندې تیار وای کنه يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم دغه آیاتهم د پوری صلات مبارک دي باطنوا في الرحمه وظاهر من قبل العذاب لکه پوښوي بس ته زیدا